مجلس بکوو یو خواز هر چاته کوو دلته علما هم ناست دي دلته زموږ د وطن ډېر پوه پوه وکیلان ناست دي د سیاسي پارټو ملګري ناست دي هشنغل یا دا علاقه خیبر پښتونخوا له زمانو زموږ د ډېرو لوی پاڅونونو د ډېر لوی انقلابونو مرکز اوسېدلی دا دغه هم مخکې چې که څه خلک په سیاست نه پوهېدل که موږ لنډې راواخلو د بایزید د روښان د تاریخ مرکز دا علاقه اوسېدلې ده د خوشحال خان دریا خان ایمل خان مومند د دې تاریخونو د مولوي پوپلزي صاحب بیا زموږ د باچا خان خدایي خدمتګار بیا دلته د مزدور کسان پارټۍ چې دلته طبقاتي جبر و او ډېر زورور و په هغه کې میرعالم شاه لالا او ملګرو لوی خواري کړې ده لوی همت یې کړی زه نور چاته دغه نه کوم مزدور کسان پارټۍ په پنجاب کې هم وې په بلوچو کې هم وې په سند کې هم وې خو مزدور کسان پارټۍ د پښتونخوا وطن دا دغه لري اعزاز لري دا د سر تاج لري چې دوی سمه کلکه مبارزه وکړه شهیدان یې ورکړه او خوار ولس یې د ډېرو لویو ټکسونو د فلانا او د فلانا نه خلاص په دې کې د میرعالم شاه لالا ورور د یو جنرال ورور نه چې لږ پاچانې پنجاب کې شاه دا کار نه دی کړی دلته سم غریب ولس د هغو خلکو سره پنجه ازمایي وکړه چا چې دوی د خدای بندګان نه بلل یا انسانان نه بلل نن شکر دی زموږ وړې وړې حجرې دي پر مخ به هم کوشش کوو عزیزانو خبره دا ده دلته ډېرو ملګرو اشارې وکړې د قومي وطن پارټۍ ابو خاموش صاحب او نورو ملګرو عزیزانو زموږ قام زموږ ملت د تاریخ پر ډېر خطرناک پړاو ولاړ دی دا په معمولي خبرو نه خلاصېږي موږ د چا همسایه نه یو موږ د چا پر ځمکه نه یو پراته موږ ته دا وطن چا په خیرات کې نه دی راکړی موږ ته دا وطن چا په زکات کې نه دی راکړی لیکلی تاریخ دا وایي چې د آمو دریا به نیولې بیا تر اباسینه دا وطن د عیسی علیه السلام تر زېږېدنې مخکې د دې قام استوګنځای عیسی علیه السلام چیرې بیبي مریم د ده مور لا هم نه وه پیدا سوې چې لیکلی تاریخ دا وایي چې د آمو نیولې تر اباسینه دا وطن په یو شکل کې د پښتون او افغان کور اوسېدل موږ د کار د شدار نه زه مزدور کسان پارټۍ یم زه قومي وطن پارټۍ یم زه د بي ان پي یم زه شاله پارټۍ یم دا خبره پکار ده موږ ډېره په ډاګه وکړو چې د آمو نیولې تر اباسینه دا وطن ماته چا په خیرات کې نه دی راکړی چا په زکات کې نه دی راکړی دا ماته د خپلکانو د معلومو او نامعلومو شهیدانو غازیانو د نکونو د سر په قرباني پاته دی او پر ما پور دی زه مې خامخا ساتم دا به موږ هر سړی وایي مزدور کسان به هم وایي جمعیت علماء اسلام به هم وایي نورې پاچیانې به هم وایي موږ لیوني نه یو موږ د انسانانو څه کرکه نه کوو موږ ټول انسانان د آدم علیه السلام او حوا هغه بچي وو خدای دې هر چا ته ډوډۍ ورکړي خدای دې هر چا ته ازادي ورکړي لیکن موږ خواست کوو چې کوم وطن زموږ دی پر هغه باندې موږ پلارو نیکونو په زرګونو کلونو قربانۍ کړې دي د هغه په نعمتونو لومړی حق زما د بچیانو زه د چا نه خیرات نه غواړم عزیزانو وخت ناوخته دې خبرې دوی د ملګري وایي که وبایي خو منډه منډه پر زغلمه د هر عالم څه زما دا خواست په دې د خدای هم پسې په دې د قرآن هم پسې که زموږ په خبرو کې یوه خبره د قرآن مجید د تعلیماتو خلاف وي موږ ته دې ووایي بیا خو ګرځولو نه کوو که یو وکیل ته زموږ په خبره کې کږوالی ښکاره کېږي موږ دې پوه کړي موږ د دې کار بچي یو دوی زموږ استادان دې راولې شو که یو سیاسي لیډر ته دا خبره ښکاري چې په دې کې پښتونخوا ملي عوام پارټي چل کوي عزیزان موږ ته وروڼه موږ ته ووایاست پښتانه وایي د قام ناتار په قام راګرځي په یوه بل نه سپرلی کېږي د یوه آس دوره نه ولاړېږي زموږ قام غلام دی زموږ وطن غلام دی زموږ ولس غلام دی د دې خلاف ګرد پښتانه ته جمهوري پښتانه ته وطن دوست پښتانه ته د یو زورور محاذ جوړولو ضرورت دی رهبري یې تاسې وکړئ خاموش صاحب تاسې یاست اسفندیار دی شیرپا خان دی هر څوک چې دي
جمعیت علماء اسلام دي نور زموږ پارټیان دي عزیزانو موږ بل لار نه لرو پاکستان زموږ ملک دی صحیح ده لیکن پاکستان چل کوي پاکستان زه په ایمانداري دا وایم عزیزانو نن په پاکستان کې تر باندې لومه کوي نن په ګرد جهان کې یو خبره روانه ده د هغې جواب کول غواړي نن پاکستان موږ ته د ازادۍ خبرې کوي پاکستان زموږ ملک دی د فرنګي خلاف هم د نورو خلاف هم چې کومه مبارزه له امونې ولې تر اباسینه دغه خوار پښتانه کړې دي هېچا نه ده کړې هېچا نه ده کړې که د ټوپک مظاهره ده که د ټوپک مزاحمت و که د مرزاباد زندهباد مزاحمت و تر هر چا موږ ډېر بې مات انسانان وژني انسان وژل بد کار دی لیکن چې ستا وطن ته خلک راځي بیا خلک څه کوي نن دنیا دا روانه کړې ده چې پښتون معنا دهشتګرد پښتون معنا هیروین فروش پښتون معنا چرس تاریاک دا دوړو په دې دوړو کې دوی زموږ وطن قبضه کول غواړي موږ د جهان د هر چا سره کښېنو د دنیا کتابونه په دې ډک دي موږ په چا پسې نه یو تللي موږ په چا پسې نه یو تللي زموږ جغرافیا داسې ده زموږ وطن په داسې یو چوکاټ پروت دی چې هر لیونی به له پاسه راتلی زما او ستا په دورو به راکوز شو بیا به دی کوي د هندوستان ورشوګانو ته د هندوستان آبادو ملکونو ته موږ به یې وژلو موږ به خپل کاڼي پر ورول ځان به په ټوکر ټوکر کې دی به لاړ دا جګړې د سکندر یوناني نه شروع دي سکندر یونانی د یورپ و عیسی علیه السلام لا نه و زېږېدلی عیسایت نه و راغلی سکندر یونانی د سوات په دره زموږ په وطن کې تېر شو ډېر ستړی ستومانه بیا ولاړی هندوستان ته کیسې یې اوږدې دي و ده ته مور خط ورکړی و خط یې وراستولی و سکندر یوناني د کتاب برخه ده و سکندر یوناني ته یې خط راستولی و چې زویه ته خو داسې تکړه سړی وې تر ایران په منډه ووتې تر فلاني علاقه په منډه ووتې دا ته په څه به دا اخته شوې شپږ میاشتې اته میاشتې کال کې هېڅ ته نشې تللی ده مور ته جواب ورکړي ول موره تا یو سکندر زېږولی و دلته د هر کاڼ ته یو سکندر ناست دا د مور خبره ده و تا یو سکندر زېږولی و دلته هر کاڼ ته یو سکندر ناست دی زموږ تاریخ دا اوسېدلی دی موږ نه یو په چا پسې تللي سکندر راغلی دی چنګیز راغلی دی تیمورلنګ راغلی دی عرب راغلی دی د دنیا هر لیونی پر دې وطن تېر سوی دی موږ د وطن دفاع کړی موږ په چا پسې نه یو تللي بیا چې فرنګی راغی بیا د ما زه چاته پرې غرونه نه کوم قصدن دا خبره په هر تقریر کې کومه د علامه اقبال یو شعر دی وایي ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر اقبال د اسلام پوری ټاکي وایي موږ دا ګرد مسلمانان د نیل دریا نیل د مصر د هغه څه نیولې د کاشغر د غرونو پورې د کعبې موږ دغه یو ساتونکي یو لیکن اوس څه چې فرنګیان فرانسیسیان او نور خلک پر اسلام پر علاقه باندې راور شو نو کعبه شریف هم انګریزانو ونیوه عرب ټول انګریزانو فرانسې تقسیم کړي ایران یې ونیوی ملایشیا انډونیشیا یې ونیوه دا ټول اسلام دا ټول هندوستان یې ونیوی چین جاپان ونیوی مسلمانانو کې صرف دوې ټوکړې داسې وې یو ترکان چې خپل وطن یې دفاع وکړ یو دا سپېره پښتانه چې تر اوسه آزاد دي خپل وطن یې چاته نه پرېږدي دا بیا دا مځکه د ډیورنډ نه نیولې بیا تر دغه پورې دا یې په 80 کاله ونیوه د کښې د خوا پر موږ حمله وه د هندوستان یو تاریخ وجلدلی د هندوستان تاریخ د خپلو تاریخدانانو په ژبه Indian own history by its own historians هغه کتاب لیکي چې 80 کاله د فرنګي د دې وطن په نیولو ووته په دې کې ورونو پنجابي سره سپایي وو ورسره په پولیس کې وو سیکو سره ملګري وو هندو سره ملګري وو کلمې هم ویلې منځونه هم کول روژې هم نیولې کولې څه 400 د فرنګي دپاره نیول مردان د فرنګي دپاره نیول بالاکان د فرنګي دپاره نیول حتی د ډیورنډ لاین کشف ووت ډیورنډ لاین موږ کار وکړو اوس یو کشف ده دنیا په خبره ده چې څنګه دا وشي دا اوس په افغانستان کې 40 کال د ناورین جنگ وشو داسې جنگ
چې د چمړم نه سیوا هر ګولۍ هر خطرناک شی استعمال شو چې د بابا آدم علیه السلام نه انسان کومه وسله جوړه کړې ده دا ټول زما ستا په وطن کې ګار شو فلکونو شهیدان فلکونو ورک عزتونه په ټولو منډۍ کې خښ سوي لا هم د دوی د پښتانه د وینې کنده نه ده ماته سوې بیا د نوي جنګ تیاریانې دي نور ملګري به نه خبر پارون اوس پر دغه ما ریډیو اورېده بایډن امریکې صدر خاموش دا خبره خاص واوره امریکې صدر اعلان کړی دی چې موږ به د افغانستان پیسې دونې پیسې یې نه کړو دا به انجیوګانې خرڅوي هلته نیمې او نیمې به د طالبانو د فلجي پیسې په افغانستان دي دا نیمې پیسې به راګرځو هغه په بن لادن چې په نیویارک کې دغه وویشتل پر جا دا پیسې به مو هغه شهیدانو ته ورکوو د افغانستان پیسې دم د بایډن بیان دی چې نیمې پیسې به افغانستان ته پرېږدو چې د وژې دپاره انجیوګانې خرڅې کړي او نیمې پیسې به هغه شهیدانو ته ورکوو مړو ته ورکوو چې بن لادن د ناکستان سره زموږ کار سره بن لادن خو دلته پیدا شو زموږ ماما دلته نږدې پیدا شو د بن لادن د راکټانو په نتیجه کې چې په نیویارک کې کوم مړي سوي دي د افغانستان په بینک کې نیمې پیسې به وایي غوڅو دا به ستا انصاف وي بایډن ماما ټیک ته که وایه ته د خپل مرګونو پیسې غواړې چې د بن لادن دغه ویشتلې دي په نیویارک کې دوه ټاوران زه به څه کوم 40 کاله زما په وطن کې د یوه دغه ماسې اسکیمو ورته وایي د شمالي هلته لوړ اوسي دغه سکینډینیویا نه ده دغه دی الاسکا سره نږدې ده دا دی ماسې وه د دنیا هر انسان هر بر اعظم هر مذهب افریقا ایشیا کمونستان روسو چینو پلاناو هندوستان ماسې وه دا ګرد راغله موږ یې وژلو اوس عمران خان موږ ته وایي یا د پاکستان جنرال موږ ته وایي افغانستان وژلی دی خیرات ورکړه خیرات مو ورته ورکړه خیرات ما ته راکړې مور دې ورکړه ته زما پورې ولګې ګرد دنیا زما پورې وړې ده تا ګرد دنیا په افغانستان 40 کاله حمله کړې ده امریکې ته پکښې وې چین ته پکښې وې روس ته پکښې وې عرب ته پکښې وې پاکستان ته پکښې وې ته د پښتانه د افغانانو پورې وړې زما افغانستان به را جوړوې د ما څه به معافي اخلې زما د شهیدانو به معافي اخلې کینه اخلې به ټیک ده زما پورونه دي اشرافي باچا به ویل شعر ویل دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو بس موږ دا قسمت یې کوو به لیکن په یو خبره پاکستان ځان پوه کوي خاموش صاحب په کار ده چې موږ داسې پاکستان ته ووایو پاکستان زموږ ملک لیکن موږ ډېر په واضح ټکو دا اعلان کړو ډېر په واضح ټکو په هره ژبه یې کړو په دا ملک کې موږ د غلامانو په حیثیت اوسېدل قطعا نه غواړو موږ به غلامان نه یو دلته به موږ سیالان یو چې ستا د مور کوم حق یې به زما د مور چې ستا د پلار کوم حق یې به زما د پلار چې ستا د بچي کوم حق یې به زما د بچي چې ستا د ژبې کوم حق یې به زما د بچي دا پاکستان زنده باد مرداباد نه شو ویلی زنده‌باد هغه وخت موږ وایو چې زموږ وطن پاکستان آئین شته آئین په خپله لیکي شپږم آرټیکل کې آئین دا آئین باندې زموږ مشکلات دا آئین کې زموږ وطن تقسیم دی زموږ د وطن نیم دلته دی په خیبر پښتونخوا کې په منځنۍ پښتونخوا کې څو بل روان نیم په بلوچستان کې دی نیم په پنجاب کې دی دا به موږ خود اتحاد نارې ووایو متحد کوو به هم دغه آئین وایي چې که چا په آئین ملنډې ووهلې ماتې کړي هغه غدار دا د غدار تعریف کړی نواز شریف هم په ستړی شو په زلمان هم په ستړی شو زموږ ISI زموږ فوجونه د سیاست لاس نه کاږي تر څو چې دلته یو آئیني حکمراني جوړه نه شي د ولس حکمراني جوړه نه شي او د ټول ملت په خپلو شتمنیو باندې حق نه ومنل شي نه دا پاکستان چې لیږ نه څوک جوړولی شي عزیزانو خلک موږ ته دوکې راکوي دا وخت پښتون وطن په پاکستان کې پروت دی دا چې سره پورې وتړې سره یو ځای کې یوه صوبه یې کې د دې مځکه تر پنجابي ډېره ده یوازې د دې مځکه د سندي ډېره د دې مځکه د بلوچ ډېره په دا کې د پاکستان د ټولو
د اوبو سرچینې دي، په دا کې د دنیا د ټول نعمتونو مرکزونه دي. دا خلک موږ ته دوکې او فسادونه یې جوړ کړي دي. پاکستان نشي پاکستان کېدلی چې تر هغو پښتون، بلوچ، سندی، پنجابی دا ټول بالکل دا ملک لکه یونایټډ سټیټ امریکا په کار ده چې دا ملک د پاکستان د یونایټډ سټیټس په معنا اعلان شي چې 15 سټیټ دي. دا سټیټ د پښتون سټیټ، د بلوچ سټیټ، د سندي سټیټ، د سرایکي سټیټ، د پنجابي سټیټ دا به خود مختاري. حتی په کار د نن 21مه صدۍ ده، په کار ده چې پښتون، بلوچ، سندی خپل تجارت وکړي، خپل زندگی جوړه کړي. بیا دا زموږ ملک عزیزانو خبره دا ده، زموږ خبره چپه ده. لږ پام وکړو، افضل صاحب د خپل جرګو کې بخاري کاږي. زموږ خبره دا خبره زه بار بار کوم، هر ځای کوم، زموږ وطن د نعمتونو ډک وطن دی، لیکن موږ پر وږي یو. اویا په سر کې اویا پښتانه، په سر کې اویا انسانان زموږ دا مسافر دي. په دوبۍ کې دي، په پلانې کې دي، په کراچۍ کې دي، په لاهور کې دي. هلته نومونه دغه دي چې ته هیروین فروش یې، ته پلانه یې، ته پښتانه یې. ورونو خبره دا ده، موږ که د دې بلا ځان خلاصوو، موږ به خپل د کام یو متحده محاذ وکړو، انسان ته به قدر وکړو. موږ دنیا ته وایو چې موږ لیوني نه یو، د الله پاک انسانان دي، د آدم علیه السلام بچي دي، د حوا نه بچي دي، مختلفې ژبې وایي، مختلف کپړې دي، مختلف کلچر دی، مختلف مذهبونه دي. زموږ د چا په مذهب کار نشته، نه موږ د خدای سپایان یو چې بس خلک حلالوو چې هله کلمه ووایه ته هندو ولې ته سیک ولې، دی پوه سه هندو یې پوه سه. لیکن انسانانو ته موږ دا وایو چې وسړی فرنګی و عیسایي و یهودي و هندو و سیک و خدای منونکی و خدای نه منونکی، زه پښتون یم، زه مسلمان یم. دا جامه ده، دا مې څادر دی، دا مې ټوپۍ ده، په دې پورې به نه خاندم، زه په تا پورې نه خاندم. زما د خاورو جوماتو په کاڼو نه ولې زه ګرجې ته سلام، زما ماجد بېزتي به نه کوې، شیخ لالا زه ستا عبادتګاه ته سلام کوم. دلته علما ناست دي، زه په منډه ځکه لاګیا یم چې خبرې راسه پاته نه شي. ورونو قرآن کریم وایي، د علما ناست قرآن کریم وایي تاسې د هغه ټولو ځایو عزت کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي. جومات یې نه یاد کړه، تاسې د هغه ټولو ځایو عزت کوئ چې زما نوم پکې اخیستل کېږي. بل ځای دا د طبقاتي خبره قرآن شریف کې الله پاک په آخري آیتونو کې موږ سهار ماښام وایو په دغه کې په لمانځه کې بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک وایي ارایت الذي یکذب بالدین، ته خبر یې ته پوهېږې چې د دین دروغجن څوک دی، څوک د دین انکاري دی. دا الله پاک وایي فذلک الذي، خدای پاک خپل شي، فذلک الذي، دوی هغه کسان دي یدعو الیتیم چې د یتیم دښمني کوي، ولا یحض علی طعام المسکین، او د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي. دا دواړه کسان الله پاک د دې نه ایستلي دي چې د یتیم دښمني کوي او د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي. نور بیا ښکلي چې دا ستا ورځل منځونه دا ریا. عزیزانو موږ ملایان تم خواست چې کام سیال نشي، ملای نشي سیال کېدی، چې کام سیال نشي تبلیغی نشي سیال کېدی، چې کام سیال نشي خالي نشي سیال کېدی. په یوه ګل پسرلی کېږي، د شیرپا پام په یو سرو زرو په بنګلا، یا د محمود د سرو زرو په بنګلا، یا د فلاني د سرو زرو په بنګلا، دا به خلک په لاس کې یوسي چې زموږ د کام حالت دا وي. موږ عزیزانو زموږ کام محنت دال ته رسولی دی، بربادي ته ورسېد زموږ کام، اوس محنت هم نشي کولی. زموږ په شپېته کاله د ګرد جهان دغه دا دی چې شپېته کاله عمر ریټایر، په انګریزي کې وایي سینیر سټیزن، مشر سوالوال. دا وایي دا که خپلې پتې دي کوي، که لمونځ ځي، که ګرجې له ځي، که شلومبې څکي دي، بس د وخت تېر کړی. موږ د شپېتو کالو پس چوکیداري شروع کړو، د شپېتو کالو پس کور پاته، ښځې پاته، موږ کراچۍ ته چوکیداري شروع کړو، ښځې پاته، ځوانان پاته، مسافر په دغه پسې ورک. خبره دا ده که موږ د دې لوږو د شپږو علاج کړو، د هغې علاج دا دی چې د خپل وطن د شتمنیو د راګرځولو لپاره به لښکر کړو. یو خوا زه کومه ملګرو ته مختار خان ته هم کومه، دغه ته زموږ خبره ډېره غلطه ولاړه ده. په کور کې موږ دومره بد خلک یو، پر یو جرم ځمکه سره وژنو. زما پلار روان و تا پسې وټوخل، زما لالا روان و تا څه وکړل، پر دې باندې داسې زموږ انسانان سره وژنو.
د کاله کم از کم خاموش صاحب چې دا واخلي قلم راواخلي د نن دې لیکي د کاله کم سې کم موږ پښتانه بیا خاص کر دا ستاسو سیمه چې ده زموږ هغې هم په ګډه د کاله کم سې کم موږ 2000 خلک سره وژنو 2000 په دا فالتو خبرو بیا ته د یو په غوژل کې پروت یې زه د بل په غوژل کې پروت یم عمر په دښمني کې تېر سي موږ به یو مهرباني کوو د مختار خان او خاموش صاحب د انقلابي پارټیو په خوا ملګري اوسېدلي دي اوس هم انقلابیان دي دوی دې مهرباني وکړي دا د ټوپک خاوندانو ته دې ووایي چې ورور دا ټوپک خوله د دې ورور د سینې نه لرې کړه دا لرې کړه ورېندار مه کونډوه خاله مه کونډوه زما مه کونډوه که بیا ضرورت شو دا ټوپک کښېږده په دې خوا یې هم ګوره دا خوا یې هم ګوره غوړوه یې راغوړوه یې کله ډز بس به کوه دا ټوپک ته د خپلې ورېندارې د څادر لپاره استعمال کړي چې موږ پرې ټوپې جوړېږو دا ټوپک د وطن د ازادۍ لپاره استعمال کړي چې خلک موږ کوټه روان یو دا موږ جګړې نه کوو پاکستان کې موږ اوسېدل غواړو اوس موږ صفا دا وایو دا وخت د پاکستان فوج د پنجاب د درو ضلعو فوج موږ پاکستاني فوج وو وروره پاکستان فوج کې به د کام په حیثیت زما برابره برخه خامخا دې راکړه که بادي خبریال راکړه د سندي برخه به وي د پنجابي برخه به وي د بلوچ برخه به وي د سرایکي برخه به وي زما برخه فوج په سیاست کار نه دی د ټول قومونو نعمتونو به دغه کام د بچو په خدمت کې د بلوچ د بلوچ په خدمت کې د پښتون د پښتون په خدمت کې د سندي د سندي په خدمت کې د پنجابي د پنجابي په خدمت کې اوس خبره دا ده عزیزانو خلک اوس چلونه کوي دا د عراق جنګ پر دغه و چې عراق تېل وکړو بانې یې کولې صدام حسین دا کړي صدام حسین دا کړي فلانا کړي دا اوس د مصر دغه جنګ د شام جنګ دا د لیبیا جنګ دا پر دې دی اوس خو بدبختانه بدبختانه څه ویل موږ چې خوشحاله سوي وایو بدبختانه زموږ وطن د دنیا جهان د نعمتو ډک وطن دی چین په خبر دی روس په خبر دی امریکا په خبر ده فرنګي په خبر دی ټول یې کتلې دا اوس د خټکو په علاقو کې تیل او شیان پیدا کېږي پخوا به موږ ورته ګیدړه وایي تاسو ته سپېرمۍ وایاست خبر نه کوي چې دا به خلکو وژلو دا پوست یې ګران خرڅېده دا به خلکو مړه کوله دا پوست یې ګران خرڅېده زموږ د مرګ تیاران یې ځکه کېږي چې زموږ وطن د نعمتو ډک دی دا نعمتونه خلک قبضه کول غواړي موږ به د خپلو نعمتو دفاع کوو په خواست به کوو په زاري به کوو په جرګه به کوو په فلانا به کوو که مجبور شو بیا کسانان خلک یې اسګاره درانه لرګي پرېږدو بیا به په سوټي کوو دا زموږ دغه علاج دی زموږ د نیستۍ علاج دا نه دی زموږ د نیستۍ علاج دغه زموږ اتحاد او زموږ وطن راګرځول دي موږ د وطن اوبه دي موږ خو بس هم بدنامه خلک یو زموږ د وطن اوبه دي د خیر آباد نه چې اوبه لاندې وځي د پاکستان شمار دا دی چې 110 میلیون ایکړ فوټ اوبه د کاله وځي میلیون 10 لکه ته 10 لکه ته 1 میلیون دی 110 لکه معنا لکه پر 2 اربه جریبه ځمکه چې ته د 1 فوټ دغه وکړې چې 2 اربه جریبه ځمکه خړوبه کې دا اوبه د خیر آباد پر نه وځي په دا کې یو څاڅکی نه د اسمان د بل چا شته نه د ځمکې د بل چا شته دا ټول ستا د وطن یا پنجکوړه ده یا د سوات سیند دی یا اباسین دی یا د کابل مسرشد د افغانستان د کابل اوبه دي بیا په لار کې کورمه ده ګومله ده ژوب دی دا ټولې اوبه ستا پر دې باندې په اسلام آباد کې خلک سره کښېناستل نمونه یې څه کوچا خو یې خفه کېږي لیکن مجبور یو بیا خو به کوو دا په دې کې خلک سره کښېناستل دا اوبه یې وویشلې ورپسل کې 50 د پنجاب پاته 38 د سند 8.5 د پښتونخوا وطن 8.5 د قیامت 2.5 د بلوچ دا تقسیم دی دا تقسیم پښتونخوا ملي پارټي کته نه مې په هیڅ صورت نه مې دا غلطه ده په دې غلطه ده چې په دې اوبو کابل شریک دی تاسو ته پوښتنه نه کوي بیا د دې معاهدې اخري د سخت کونسل اف کامن انټرست د پاکستان هغه هم نه دی کړی
نو خبره دا ده عزیزانو زموږ اوبو ته د خلکو چل دی زموږ کویلو ته زموږ سرو زرو ته زموږ دنیا و نعمتونو ته ورونو د خپل نعمتونه اوسانۍ غریبان یې مني نه دوبۍ یوازې پټرول لري موږ ټول روان یوازې پټرول لري دی د پټرولو مالک دی پنجې زما استاد دی د دوی ټول دوبۍ محتاج دي ټول کراچي محتاج دي د کراچي د سند ټول نهرونه محتاج په خرکاري وایسته زما استاد پکې 50 روپۍ دي 100 روپۍ دي 1000 روپۍ د بل دپاره جنتونه جوړو په خپله په دا حال یو نن دا ګر بخښنه غواړم ګوره نه خفه نه شي دا ورونه یاست ما ورونه یاست بخښنه غواړم مختار پکښې دا ټول ته په صف راغلي یاست هر یو ستاسو راتله خپل نور ته خپل خور ته خپل کورودان ته دی ویل دي چې ازما ښه جامې راکړه زه ځم جرګې ته راسې موږ یو بل ته وګورو چې چا اغوستي ته یو بل ته موږ وګورو چې چا اغوستي دا زموږ د ټول د ننګ جامې دغه او که زه قسم واخلم هم د ډېرو خلکو کره دارنګه درې جوړې جامې نورې نشته دا نه دي دا ژوند د تېرېدو نه دی عزیزانو د دې خلاف شعوري په دلیل په مذهب په رڼا کې د قانون په رڼا کې صفونه برابرول غواړي د دې دپاره محنت کول غواړي زموږ ښځې ځوانان نجونې د مولو په انتظار سپین سرې دا خبره به دا ځای کوم ما ډېره کوله نن هم دا اوس میاشت بعد اختر روژه ده بیا اختر مشترک باندې درې ملګري مې لیدل نه د خپل کلي مې لیدل روژه ده د روژې بعد اختر دی که ستا په کور کې څلور ښځې وي دوې جوړې د چټ جامې ته توان نه لري چې وویل او که په کم کې اختر دوه جوړې د چټ جامې ته لور خور مور او خپلې ښځې ته وکړي دوه جوړې بل اختر یې ولا کوي بچیان غلی چې پرې ګرځي سکول به نه وي زندګي به نه وي او موږ لګیا یو پاکستان ډېر پاکستان زنده باد لیکن هغه پاکستان زنده باد چې موږ کیسالان یو موږ پکې دغه یو موږ پاکستان ته وایو چې ورور مهرباني وکړي خو پوهان خلک یاست په 1945 کې خاموش صاحب یونایټډ نیشن پر ځای باندې دغه جوړ شو لیګ اف نیشن چې جنګونه به نه کوو هغه وخت د آزاد ملکونو تعداد په ګرد دنیا کې یو شپېته که دوه شپېته سل کاله نه دي پر سوي اویا کاله شوي دا دوه شپېته کلونه د دوه شپېته ملکونو د بې انصافۍ په وجه جنګونه اوس یو سل دوه نوي دي بې انصافي کرکې زېږوي بې انصافي ورور د وروره بېګانه کوي بې انصافي ښځه د مېړه بېګانه کوي بې انصافي ورور خور بېګانه کوي بې انصافي په کور کې نه برداشت کېږي پاکستان په بې انصافي چلولو باندې پاکستان د چلولو لار دا ده قرآن کریم دا وایي اعدلوا اقرب للتقوى تاسو عدل وکړئ تاسو په عدل ته نږدې یاست موږ د هېچ چا نه خیرات د هېچ چا که امریکا موږ سره کوي ځان ته دی ورکړي که فرنګۍ موږ سره کوي ځان ته دی ورکړي که بلوچ موږ سره کوي ځان ته دی ورکړي که سندۍ موږ سره کوي ځان ته دی ورکړي خو چې الله پاک موږ سره کړي دي او زموږ پلرونو نیکونو ځانونه پرې وژلي دي په زرګونو کلونو پر هغه نعمتونو اول حق د قرآن پر رڼا کې هم زموږ دی دا اقوام متحده پر قوانینو کې هم زموږ دی د دې دپاره عزیزانو خاموش صاحب ملګرو شیرپاو صاحب ملګرو مختار خان مهرباني وکړئ جمعیت علماء اسلام راسئ یو خپل متحده محاذ ستا خپله پارټي ده بلکل پر ګرد کلي برګه جنډه ولګوځېده دا بل چا خپله پارټي ده جمهوري وطن پارټي خپله په شلو کلو یې ولګو موږ به سلام وکړو اسپنجاب یې خپله ولګوي بل یې خپله ولګوي لیکن د کام د خلاصون لپاره یو متحده محاذ پکار چې موږ دغه د کور چې موږ سام سره وژنو 2000 کسه د کاله کم از کم موږ په خوش خبرو سره وژنو او په دنیا کې فلسطینیان او نور د ازادۍ قوتونه 2000 شهیدان د کاله نه ورکوي ته راسې مهرباني وکړئ دا ټوپک خوله د ورور نه دغه کړو دا ورېنداګانې کونډول خارګانې کونډول دغه کونډول دا کمې کړو بیا موږ پښتني وضع کوي دا افغانستان تاسو ولیدئ دنیا پکې ستړې شوه اوس بیا خلک تیاریانې ورته کوي هغو ته موږ دا وایو مهرباني وکړئ بیدار شي نن د بایډن دغه بیان چې نیمې پیسې به د لکو تاسې د انجوس په ذریعه په وږو خلکو وویشي نیمې پیسې به چې بن لادن کوم ټاوران وویشتل په دغه کې هلته چې کوم امریکن مړه دي د افغانستان دا پیسې به هغو ته دا پیسې خو طالب نه دي
دا په سیخ د مختار نه دي، دا خو د خاموش نه دي، دا د محمود نه دي، دا د میر علي شاه الله مرحوم نه وي، دا د افغان دولت پیسې دي، د افغان ولس پیسې او بیا چې هاشم ویشتلې هغه خو دلته اشنغر سره نږدې پروت دي، داسې هغه دلته پروت دي، ما خو چېرته دی او خپل تا ساتل مطلب دا هر چا زموږ دغه ته دغه کېږي. مهرباني وکړئ عزیزانو، د میدان هم پښتانه مېړني دي، د جرګو هم مېړني دي، د همت هم مېړني دي. و عزیزانو د وطن د دې خبرې دپاره موږ پښتونخوا ملي پارټۍ بلکل زما نه لیکلي واقع موږ د دې جرګې مشري نه غواړو. جرګه را جوړه کړئ، پښتون پاټیانې را جمع کړئ، د خپل ولس پښتون معنا یوازې پښتون نه، یو کار پښتانه کوي. مهرباني وکړئ، ما یې خبره پښتون هلته هم دلته هم معرکه قوت دی. د افغانستان جوړونه پښتانه کړې ده، د افغانستان ساتنه پښتانه کړې ده. دلته پښتون د پښتون خاوره پښتانه د خپل همت ساتي. زموږ د وطن ښایست یې بولې کې خوند بولې هغه دا دی چې د موږ سره ډېر داسې خلک شته چې پښتانه نه دي. په دې خاوره کې زموږ سره ګلګت دی، بلتستان دی، چترال دی، کوهستان دی، ګوجر دی، زلازاله، دا ملګري دا خلک دي. عزیزانو دا زموږ وروڼه دي، زموږ په وطن کې اوسي. دا د پښتانه ذمهواري ده، دا د خاموش صاحب ذمهواري ده، دا د مختار ذمهواري ده، دا د نورو پاچانو ذمهواري ده چې موږ به د خپل ژغکي د ښو وروڼو په شان حق به ورکوو، د ځان سره به بیایو، پر مخ به یې دغه کوو، که خپلې ژبې غوښتې خپلې ژبې ورکوو، خو کاشت به دغه ورکوي، همت به پښتون کام کړي. عزیزانو بله خبره مې دا کوله چې دا زموږ ژغکي د ځان سره بیول دي نو به شي به نه پاتې کړ. بس مغز یې راغلی دی. مطلب دا چې ځان موږ دا درته وایو مغز را جوړ کړئ، ته ګواهان سئ، ته ګواهان سئ. دا د سیاسي پاچانې ناست دي، زموږ ملګري ناست دي. سخته مورچه موږ ته ورکړئ، رهبري تاسې وکړئ، سخته مورچه پښتونخوا ملي پارټۍ ته ورکړئ. که مو واه نه خیسته پر مړه به سو قرآن رهبري تاسې وکړئ. شفافان یې کوي، خاموش یې کوي، بل ملګری کوي، جمعیت علماء اسلام یې کوي، ډاکټر بلنه یې کوي، هر څوک چې کوي رهبري ته یې وکړئ. سخته مورچه ما و دغه جمعه ګل مخ ولاړ دی جمګو بابا نصر دا سخته مورچه موږ ته لا ډېره مهرباني وخت دی